14 اگست ورځ ده کنه نو بعضې خلک ورې زنانه داسې لباس اچوي چې هغې باندې الله خفه کېږي 14 اگست مناوئ جشن مناوئ نه دا ملک موږ ته الله تعالی راکړی دی په نعمتونو کې یو لوی نعمت عظما دی په یو ملک ازادي په یو ملک آزاد ژوند تېرول دا د الله په انعاماتو کې لوی نعمت دی نو موږ به د الله شکریا ادا کوو الله به په دې خفه کوو نه زما د ټولو وروڼو خویندو خدمت کې دا عرض دی چې نن موږ خامخا که اوس د اشراقو سره یې که نیم ماسپښین مونځ سره یې یو 2 رکعته نفل د شکرانې وکړو چې الله تا په موږ باندې رحم کړی دی او دومره ښکلی ملک دې راله راکړی دی شکریه د الله ادا کړو نو بس اوس خلکو 14 اگست صرف دې ته وایي چې باجې غږوي پام پاین راغستي کوڅو کې وي به دا 14 اگست دی نو لږ غونته د خپلو وړو له اواز ورکوئ په بعضې کورونو کې بیماران دي بعضې کورونو کې غمزده خلک دی مور پلار د چا مړه دي څوک اولاد یې مړ دی هغه یې نشي برداشت کولی او دا پام ورته کېږي نه هغوی په دې باندې ډېر خفه کېږي تنګېږي نو موږ به داسې نه کوو چې موږ جشن ازادۍ د وجې چاته نقصان ورسوو نه موږ به ختم د قرآن شریف کوو اوس ورو د دې سکول له استادان نه مغه جس لاړه ګین زما یاد دي چې موږ به کله زمونږ کور سکول سره خوا کې دی او الحمدلله ما د وړوکوالي نه حفظ کو زما په خیال 3 څلورم کې چې ما حفظ کو نو زمونږ د عربۍ استاد و د دې مینۍ کې به پاتې کېدو دغه لاره کې پلي کریم مولوي صاحب نو په 14 اګست په ورځ باندې به باقاعده هغه موږ پسې سوال جواب وکړو هیډ ماسټر صاحب هغوی به راغلي الله دې غریق رحمت کړي زمونږ هیډ ماسټر صاحب ډېر ښه سړی و نو موږ پسې به سوال جواب وکړو وی ځان سره حافظان نه ولي نو موږ به ملګري راوستل سکول کې به ختم وکړو او بسکټ به یې راوړو یا مټۍ به یې راوړې واچوي مئ نو دا به یو اظهار شکر د الله دپاره اوس دا پبلک سکولونه راووتېدل نو هغوی د ټول نه لوی نعمت دا ګڼي چې وګډېږي بس ساونډونه یې لګولي په سکول کې پردی لوڼه خویندې وګډوي په خپله باندې وګډېږي دا څومره غلطه خبره ده اوس اکثر سکولونو دا یو کردار خپل کړی دی او په دې باندې خپل سکول هغه پوزیشن راولي او دې باندې خپل سکول مخکې کوي چې پردي ماشومان او لورګانې او بچي وګډوي دا ګوره هېڅ قسمه هغه دغه نه دی کوالټي نه ده او معیار نه دی د دې نه ځان وساتئ او خپل اولاد باندې هم تاسو لږ نظر ساتئ چې بچی ته په سکول کې په پروګرام کې حصه اخیستې ده د سی سره ته به څه کردار ادا کوې لږ غونته تپوس د دې پکار دی نه دا نننی ورځ د الله تعالی په نعمتونو کې یو نعمتي ورځ ده چې الله موږ له ښکلی ملک راکړی دی الحمدلله په هر نعمت باندې هغه خو ځان له خبره ده چې زمونږ دا د الله په انعاماتو کې یو ښکلی ورځ ده الحمدلله چې الله تعالی موږ ته نصیب کړې ده او د هغې په دغه باندې برکت باندې موږ چې کوم دی نو موږ ته یې دا ملک راکړی دی خو ځان له خبره چې په دې باندې ناکاره خلک راغلي دي یا داسې اقتدار پرې رانغی چې په دې کې ښکلی ژوند چاته نصیب نه شو نو دغه دعا به د الله نه غواړو خدای چې څنګه دې ښکلی ملک راکړی دی داسې به ښکلي حکمرانان او صالحان حکمرانان راولي چې زموږ دا ژوند پکې اسان شي د الله نه به د خیر سوال کوو به هر حال زما دا خبره د دې وجې نه لاړه چې ما ووایي چې موږ به د ښکلي لباس اچوو هسې نه چې د 14 اګست وجې نه موږ داسې زنانه یا څوک داسې بې حیا لباس واچوي بل دا دی چې ګورئ لږ غونته کې به موږ تاسو ځان چې کوم دی نو د اسراف نه بچ کوو بس د مسلمان دپاره د خوشحالۍ 2 ورځې شریعت چې مقرر کړي دي هغه وړوکي اختر او لوی اختر دي په هغې باندې لباس اغوستل او نوې جامې جوړول دغه غوښته دی نو په 14 اګست باندې د جشن ازادۍ او خوشحالي کول دا هم شته خو لیکن د دې دپاره دا دوره اهتمام جوش شروع شو چې خلک ولې د مخکې نه جوړېږي او جوړوي او دې ورځې دپاره